بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ لیکچر د 9 کلاس د فزیکس لپاره دی او نن مونږ ټاپک کوو سنټر اف ماس اینڈ سنټر اف ګریویټي. سنټر اف ماس په یو باډي کې هغه پوینټ دی د کوم نه چې ګیر چاپیره ماس ایکولی ډسټریبیوټ شوی تقسیم شوی په آل ډایرکشنز کې. نو مونږ دا داسې ډیفاین کولی شو the point about which mass is equally distributed in all directions. یو باډي فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو باډي په دې شکل کې ده، نو داسې یو پوینټ په دې کې دلته په مینس کې موجودي چې د دې نه که مونږ رایټ سایډ ته اخلو نو چې څومره ماس د دې نه رایټ سایډ ته دی هغومره ماس به ترې لیفټ سایډ ته هم وي. څومره ماس چې د دې نه بره سایډ ته دی هغومره ماس به د دې نه لاندې سایډ ته هم وي. دغه شان که تیر چا مونږ واخلو داسې نو چې څومره دې سایډ ته دی هغومره ماس به دې سایډ ته وي. نو دې پوینټ ته مونږ سنټر اف ماس وایو. که د دې نه مونږ بره طرف ته ماس والو یا ښکته طرف ته والو نو دا به زمونږ سره یو شان. دغه شان که دا مونږ داسې دې طرف ته ماس والو یا دې طرف ته ماس والو دا به یو شان. دغه شان که مونږ د دې لاین کوم چې د دې سنټر اف ماس نه پاس کیږي د دې نه دې طرف ته ماس والو یا دې طرف ته والو دا به زمونږ سره ماس دواړه سایډونو ته یو شان ډسټریبیوټ وي. The point about which mass is equally distributed in all directions is called center of mass. Center of mass په مقابله کې بل یو پوینټ داسې دی چې هغې ته سنټر اف ګریویټي وایي. سنټر اف ګریویټي موږ داسې ډیفاین کولی شو چې the point at which the total weight of the body appears to act. The point at which the total weight of the body appears to act is called center of gravity. څنګه چې دلته موږ سنټر اف ماس ووایو نو دغه شان یو پوینټ په هر باډي کې داسې موجودي چې په دې باندې ټوټل ویټ اف د باډي اثر انداز کیږي. که چېرې موږ په دې پوینټ باندې دې ته سپورټ ورکړو نو څومره ویټ چې دغه طرف ته د دې پوینټ نه هغه سایډ ته څومره ویټ دی او څومره ویټ چې دې طرف ته دی دا دواړه ویټس به ایکولي نو ټوټل ویټ زموږ سره په دې یو پوینټ باندې اثر انداز کیږي او موږ یو باډي بیلنس کولی شو د دې یو پوینټ نه. لکه فار ایگزامپل دا یو ووډن سټریپ دی، په دې ځای کې زه داسې پوینټ معلومولی شم چې د دې نه یو سایډ بل سایډ ته ویټ څومره ویټ دې طرف ته دی هغومره ویټ دې طرف ته دی، مطلب څومره ماس دلته دی هغومره ماس دلته دی. نو دا ځای د دې سنټر اف ماس هم دی او دا ځای د دې سنټر اف ګریویټي هم ده. خو چې کله د ګریویټي په باره کې خبرې نو بیا ورته موږ دې پوینټ ته سنټر اف ګریویټي وایو او چې کله د ماس متعلق خبرې نو بیا دې پوینټ ته سنټر اف ماس وایو. دا زموږ سره داسې پوینټ دی چې د دې ټوټل ویټ د دې باډي ټوټل ویټ په دې یو پوینټ باندې اثر انداز کیږي. نو موږ دا ویلی شو چې د دې باډي ټوټل ویټ په دې پوینټ اثر انداز کیږي او دلته دې ته ما سپورټ ورکړو نو هغه ټول ویټ په دغه سپورټ باندې دلته پروت دی او دا باډي زموږ سره بیلنس ده. خو که د دې نه زه دا سپورټ دې طرف ته معمولي دې خوا کړم نو اوس دا به دې طرف ته لویږي. ځکه به لویږي چې دلته ویټ په دې پوینټ باندې اثر انداز کیږي نو دې طرف ته دې ته سپورټ نشته دی، سهاره ورته نشته، نو دا به دې طرف ته دغه فورس لګي او دا به داسې لویږي. د سنټر اف ماس یا د سنټر اف ګریویټي د مختلف باډیز دپاره معلومولو طریقې کار زموږ سره داسې دی چې کله ستاسو سره ریګولر جیومټریکل ابجیکټس دي، مثال په طور ریکټینګولر سټرکچر دی یا ستاسو سره سرکولر یا سلینډریکل، نو د دې دپاره مونږ په یو خاص طریقه باندې جیومټریکل لاینز راکاږو، د هغې نه مونږ د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي دا معلومولی شو. سنټر اف ماس سنټر اف ګریویټي زموږ سره یو پوینټ دی. نو د دې وجې نه
که سنټر اف ماس تاسو معلوموي که سنټر اف ګریویټي معلوموي د دواړو دپاره دا میتھډ استعمالولی شي. دا سرکولر ډیسک خو په دې کې به دا خبره لازمي چې دا به زموږ سره یونیفارم ډینسټي والا وي. ډینسټي به هم یو شاني، تیکنس به هم یو شاني. نو هله بیا د دې دپاره موږ دا طریقه استعمالولی شو چې د سرکولر دپاره تاسو د دې سرکل سنټر چې والی دا به د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي، سنټر د سرکولر ډیسک سنټر، جیومیټریکل سنټر. د ریکټینګل لپاره یا د سکویر لپاره چې د دې دوه ډایګنلز تاسو ډرا کوئ او دا په کوم ځای یو بل انټرسیکټ کوي، نو دغه پوینټ اف انټرسیکشن به د دې لپاره سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي. سلینډریکل شیپ چې دی د دې چې کوم ایکسس اف سیمیټري ده، مطلب په مینس کې بیخي په مینس کې یو لاین چې موږ واخلو چې د هغې نه د سلینډر هر طرف ته یو شان تیکنس او ویټ او ماس د دې یو شان ډسټریبیوټي، نو دغه زموږ سره ایکسس اف سیمیټري دی. په دې ایکسس به چېرته د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي که چېرې دا زموږ سره یونیفارم ډینسټي والا دی دا سلینډر، نو بالکل د دې مینس یعنی د دې طرف نه چې څومره فاصله ده د دې طرف نه چې څومره فاصله ده دا چې یو شان فاصله نو په دې پوینټ به د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي. که د ریکټینګولر د ټرایینګولر یو دغه دی باډي ده د ټرایینګل په شکل باندې، نو چې د دې میډینز موږ ډرا کوو. میډین موږ څه ته وایو؟ د دې سایډونو میډ پوینټس چې د اپوزیټ مخامخ چې ورته کوم ورټکسي ګوټي د ټرایینګل هغې سره میلاو کړو دې ته میډین وایي. نو دا که موږ د دې سره میلاو کړو دا موږ یو میډین ډرا کوو. دا شان دا که د دې ورټکس سره میلاو کړو دا بل میډین شو. دا دواړه میډینز په دې پوینټ باندې یو بل انټرسیکټ کوي، نو دا زموږ سره هغه سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي ده. د سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي استعمال چې کله موږ کوو نو هغه به په هغه ټایم کې ورته موږ سنټر اف ماس وایو کله چې موشن زموږ سره هوریزنټل موشن په صورت کې بیا دې ته موږ سنټر اف ماس وایو. خو چې کله ډاونورډ موشن فری فال موشن او یا اپورډ موشن انډر ګریویټي، نو په هغه صورت کې ورته بیا موږ دې پوینټ ته سنټر اف ګریویټي وایو. بل خبره په دې کې دا یاد ساتئ چې کله یو باډي مثال په طور ستاسو پرې دغه کې یو بیټ اغوستی دی او دا بیټ تاسو داسې په هوا کې ګزار که، دا ځای د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي ده. نو دا په دې هوا کې داسې روټیشن کوي او مخکې دغه کېږي رواني، خو چې دا په داسې طریقې سره تاسو گزار کې چې داسې نیولې او داسې گزار کې، نو دا به روټیشن هم کوي او ټرانسلیټري موشن ورسره هم کېږي. په دې دوران کې دا بیټ خو داسې تاویږي، خو د دې دا سنټر اف ماس چې دی دا داسې په پیرابولا لاین په دې باندې به داسې ځي. سنټر اف ماس چې هغه د دې ټوټل ماس ریپرزنټیشن کوي، نو دا زموږ سره داسې په سټریټ لاین کې رواني مخکې، خو دا نور باډي پارټیکلز چې کوم دي نو دا روټیشن کوي. نو اکثر زموږ ضرورت دا پیښیږي چې په ځای د دې چې د دې ټول باډي ایکسټینډډ باډي ده یا ایکسټینډډ باډي هغه ته وایي زموږ خو اکثر لاس داسې دي د فزیکس چې هغه د پوینټ باډي دپاره چې د دې ټوټل ماس په یو پوینټ باندې موجود دي، نو د هغې دپاره موږ دا ټول لاس چې دي دا دغه کوو د هغې اپلیکیشن کوو. خو دلته دا زموږ سره ایکسټینډډ باډي ده، غټه باډي ده، ډېر پوینټس دي، نو بیا د دې ډېر پوینټس په ځای باندې موږ صرف دا یو پوینټ داسې اخیستی شو چې هغه د دې ټول ایکسټینډډ باډي ریپرزنټیشن کوي. نو کوم لاس چې موږ په دې باندې اپلای کوو هغه صرف د دې یو پوینټ دپاره که موږ اپلای کړو نو هغه د ایکسټینډډ ټول باډي دپاره ټیکي، ځکه چې دا زموږ سره د ټوټل ماس ریپرزنټیشن کوي. د ټول ماس ریپرزنټیشن صرف دا یو پوینټ کوم ته چې موږ سنټر اف ماس وایو دا کولی شي. دغه شان سنټر اف ګریویټي
هم زموږ سره هغه پوینټ دی چې په هغې باندې زموږ سره د ټول ویټ اثر انداز کیږي او دا ټول ویټ ریپرزنټیشن په دغه یو پوینټ باندې کیدی شي. نو د دې دواړو زموږ سره په فزیکس کې اهمیت دی. دلته یو دغه زه تاسو ته بل ایکسپریمنټ ویم. یو بال دی، دا ځای د دې سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي ده. که دې له تاسو کیک ورکړئ او دا ایگزیکټ په دې سنټر آف ماس نه کوم فورس چې تاسو ورکوئ هغه بالکل د دې سنټر آف ماس نه د هغې لاین آف فریکشن پاس کیږي، نو دا بال به صرف ټرانسلیټري موشن کوي. خو کله چې تاسو د دې سنټر آف ماس په ځای باندې د بل څه پوینټ نه پاس کیدونکی لاین آف فورس په دې انداز دې له فورس ورکوي، نو د دې سره دا ټرانسلیټري موشن هم کوي، مخکې هم ځي، خو ورسره روټیټري موشن هم کوي. نو وجه سره دلته که په سنټر آف ماس باندې دې ته فورس میلاو شي، نو دا هغه پوینټ دی چې د دې ټول ماس دپاره دا ریپرزنټیشن کوي او دا به زموږ سره صرف ټرانسلیټري موشن کولی شي. خو ادر دین سنټر آف ماس که په بل پوینټ باندې موږ دې له فورس ورکو، نو بیا دا زموږ سره ټرانسلیټري موشن هم کوي، خو ورسره روټیټري موشن هم پیدا کیږي. نو بل ستاسو په دې بک کې چې په سی ام او په سی جي کې څه ډفرنس، نو په یونیفارم فیلډ کوم ځای کې چې سنټر آف ګریویټي او سنټر آف ماس مونږ معلومو، نو په دغه ځای کې که زموږ سره ګریویټیشنل فیلډ یونیفارمي، یعنی په هغې کې داسې نه چې په یو ځای باندې فیلډ سټرانګ دی او په بل ځای باندې فرض کا دا یو باډي ده او د دې سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي زه معلومو، نو په دې ځای باندې چې څومره ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ دی او دلته چې څومره ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ دی، که دا دواړه طرفونو ته ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ یو شان وي، نو بیا سنټر آف ماس او سنټر آف ګریویټي د دې باډي دپاره ایگزیکټ ون پوینټ دی، یو پوینټ به هغه به زموږ سره سنټر آف ماس همي او سنټر آف ګریویټي به همي. خو که چېرې د دې طرف ګریویټي زیاته د دې کمه نو بیا ظاهره خبره ده زموږ سره به سنټر آف ماس او سنټر آف ګریویټي هغه جدا جدا پوینټس دي. خو زموږ سره په دغه په ځمکه باندې چې په کوم ځای تاسو سنټر آف ماس سنټر آف ګریویټي معلوموئ، نو فیلډ چې څومره دې طرف ته دی هغومره دې طرف ته هم دی. فیلډ سټرنګ ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ په دې دومره فاصله کې دې کې څه چینجز نه راځي، او په کیلومیټرو لرې فاصله که موږ واخلو چې پېښور او کراچي، نو د هغې په ګریویټیشنل فیلډ کې ډېر معمولي فرق دغه موجود دی چې 9.8 9.79، نو دغه ډېر معمولي فرق دی، خو هغه د ډېر لرې فاصلې دوو فاصلو ډسټنسز په منځ کې فرق کیدی شي. نور که داسې تاسو په یوه کمره کې څه باډیز د هغې دپاره معلوموئ، نو فیلډ دې طرف ته دلته په هر ځای کې دلته فیلډ زموږ سره یو شان دی، نو د دې وجه نه زموږ سره سنټر آف ماس او سنټر آف ګریویټي از د سیم پوینټ. اوس د irregular bodies دپاره که موږ سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي معلومو، دا خو زموږ سره ریګولر باډیز دي چې یو خاص جیومیټریکل شیپ یې دی. خو که د irregular باډي دپاره موږ معلومو، فار ایګزامپل یو کارډبورډ ټوکړه که موږ واخلو، اوس که د irregular باډي فار ایګزامپل دا یو کارډبورډ پیس دی، د دې لپاره زه سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي معلوموم، نو یو رف میتھډ خو زموږ سره دا کیدی شي چې دا موږ داسې په څه پوینټ باندې لاندې دې ته ما سپورټ ورکړو، نو په دې یو پوینټ باندې دا بیلنس شو، دا کم د فنګر ټپ لاندې چې دا ځای دی دا به د دې سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي، ځکه چې د دې ټوټل ویټ په دغه پوینټ باندې اثر انداز کیږي. بله طریقه زموږ سره د دې داسې ده چې یو کیل میخ دا تاسو په دیوال کې ټک وهئ او په دې کې یو ځای په ځای یو څو سوراخونه وکړئ، دا به تاسو د دې یو سوراخ نه دې میخ ته فریلی دا سسپینډ کوئ، ځوړند به کوئ چې دا داسې یو طرف بل طرف ته تلی شي او خپل ځان سیده بیلنس کړي. د دې سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي همیشه دپاره د دې سپورټ بالکل
لاندې راځي. د دې ویټ دا به په داسې انداز باندې خپل ځان بیلنس کوي، دا فریلی یو طرف بل طرف ته تلی شي. نو دا به داسې ځان بیلنس کوي چې د دغه ټوټل ویټ هغه د دې سپورټ کم میخ چې ما ټک وهلی چې د دې بیخي برابر سیده راشي. نو د دغه لاین معلومولو دپاره زه به یو تریډ یو تار واخلم، دا به دې میخ ته دلته ځوړن کم، دې ته به څه باډي اټیچ کم، مطلب څنګه چې مونږ دغه جوړو پلم لاین جوړو، نو پلم لاین په ځای باندې تاسو دې ته اني باډي سسپینډ کولی شئ. اوس دا باډي چې زموږ سره داسې بیلنس شوه، ځوړنده شوه، سسپینډډ باډیز ده، نو د دې سنټر اف دا لاین زموږ سره لاین اف ایکشن اف فورس ظاهري په دې پوینټ باندې د دې ویټ د پاره دا کم لاین تھریډ چې په کومه سیدایي ولاړ دی دا موږ ته هغه لاین اف ایکشن اف فورس ظاهري. نو د دې بل باډي لاین اف ایکشن اف فورس هغه به هم د دې سره برابري، ځکه چې دواړه د یو پوینټ نه سسپینډ دي، د دغه یو میخ نه دواړه سسپینډ دي. نو د لاین اف ایکشن اف فورس د لاین اف ایکشن اف فورس، لاین اف ایکشن اف فورس مطلب فورس چې په کوم ډایرکشن کې اثر انداز کیږي هغه لاین ته وایي، دا به په یو پوینټ وي. نو زه به د دې نه دلته د دې تار په سیدایي باندې داسې یو لاین ډرا کم، بیا به دا د بل یو سوراخ نه ځوړن کړو، دا به اوس بیا خپل ځان په داسې طریقه باندې بیلنس کی چې د دې هغه کم سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي چې هغه بالکل د دې میخ د دې سپورټ نه لاندې په سیدایي راشي. دغه لاین چې مونږ معلومو نو دې ته به بیا یو بل ماس وزن هغه مونږ اټیچ کړو. نو دا چې په کم لاین باندې چې دا زمونږ سره ودرېدو هغه لاین اف ایکشن اف فورس به د دې بل باډي دپاره هم وي، ځکه چې دواړه د یو سپورټ نه ځوړند کړی شوي دي. نو زه به د دې سره بل لاین په دې سیدایي داسې ډرا کم. دا دواړه لاینز چې په کم ځای باندې یو بل انټرسیکټ کړو، دا پوینټ دا به د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي. نو د داسې اریګولر باډیز دپاره موږ دا میتډ استعمالولی شو، او کوم چې ریګولر باډیز دي او هغه یونیفارم ډینسټي به په دې صورت کې د دې ریګولر باډیز په صورت کې زموږ سره ډینسټي سیم وي. که فرض که دا طرف د دې ډینسټي زیاته ده، د دې ډینسټي کمه ده، نو بیا خو زموږ سره په دې طریقه باندې سنټر اف ماس نشي معلومېدی. خو که چېرې د دې سایډ او د دې سایډ ډینسټي یو شان ده تھرو اوټ او تیکنس پیړوالی هم د دواړو یو شان دی، نو بیا په دې طریقه باندې دوه ډایګنلز که موږ ریکټینګل لپاره راکاږو یا میډینس د ټرایینګل لپاره، نو هغه چې په کوم ځای انټرسیکشن کې هغه به زموږ سره سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیو لازما لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس الاٹ.